وی قسم می دی په هغه ذات د الله نبی وی چې د چا په قبضه کې زما ساده یو سړی د قیامت په ورځ چې کوم شی خیانت کړی دی دا به راوړي د الله رسول وی او په څټ باندې به د بره پروتي په څټ او چېرته یې اوښ پټ کړی او خیانت کړی هغه به رمباړې وی کو غوای پټه کړې وه رمباړې به وی کو بزې پټه کړې وه هغه به رمباړې وی او تر دې پورې چې نبی علیه الصلاة والسلام خپل لاس مبارک دا د اسمان په طرف چوت کړل او صحابي وی منګ د تخرګونو سپینوالی ولیدو او وی فرمایل چې هل بلغت اللهم هل بلغت ثلاثه یا الله ما د خلقو ته دا خبره ورسوله یا الله ما د خلقو ته دا خبره ورسوله یا الله ما د خلقو ته دا خبره ورسوله د الله نبی خپل غاړه آزاده کړه نو ما د خپل غاړه مولای کو اوري او کو امی اوري ما د خپل غاړه آزاده کړه چې د زکات دا زیننی دي دا تاسو یې چې لګول دا کومې لارې چې ول تاسو جوړې کړي سکه چاله زکات ورکه مال به به راکې زما دې ملګری له به ورکې دا ساده پلان دین دی کو د الله د رسول او د الله دین دی منګه په فتوا د الله او د الله د رسول غواړو چې ما ته الله څه وایي ما ته رسول الله څه وایي زه به هغه فتوا غواړم خدای کې تا دا تپوس کړی چې تا جماعت دپاره افراد د کلي نه لیږې او تا د هغې دپاره د چاندې نه د روپو نه خپله تنخوا مقرر کړې ده ته د الله نه نه یېږې ته دا کار صحیح کې غلط کې تا هغې له دې نه مقرر کړي هغې دې په لاره کې روشونه خوري هغې دې د بس په ځای باندې په جاز کې کراچۍ ته ځي ته د الله نه دومره نه یېږې چرته چې د نیکه وعده او تلی په جاز کې کو نه جاز یې په سترګو لیدلی چې دې مفت پیسو ته ناست ځکه خو دین هم ډېر دی تبلیغ هم ډېر دی علما هم ډېر دي مدارس هم ډېر دي خو قسم په الله کو په کلي کې وګورئ او یو سړی به د حرامو نه ځان بچوي یو سړی به هم د حرامو نه ځان نه بچوي نه به په ګیره شي نه به په علم شي نه به په دیندارۍ شي نه به په څلور ګوټو لمنو شي هغه بېدیني او هغه حرامخوري هغه حرامیتوبونه چې دا بني اسرائیل هم نه کول لکه دا نن سبا خلک یې چې کوي او د الله احکاماتو د عذرونه د باني د